أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورة تغابن مخیاتنو کے مسئلہ توحید و اللہ رب العزت بادشاہ دے اختیار مند دے د حمدنو دستسائنی صفتنو قابل لے اللہ پا ہر شی بانی قادر دے اللہ خالق دے تاسی پیدا کری یئی نستاسو کے بعضی خلق آغو کافر شو او بعضی استاسونا مومنان و اللہ رب العزت اسمان نظمک پیدا کرلی صد پارا دا حق کارا کولو دا پارا تاسو لے اخکولی صورتون در کرلی دا طولی خبری بید اللہ رب العزت پا ہر سبان دی پوہیگی اللہ رب العزت قادر دے پا دیبانی جی تاسو با دوبارہ بیارا جوندی کی نو چکل دوبارہ بیارا پاسی را جوندیو کی نو ستاسو لبستاسو دا عمل خبر در گئی چی تاسو داسی داسی کارون کڑیو حساب کتاب بور کوئی نو دنیا کی ایمان راوڑی پا اللہ بانے دا اللہ پا رسول بانے دا اللہ پا کتاب باندے دا غورس چکا مرازی نو دا با دا تغابن رزی دا افسوس و دا نقصان رزبئی دا خلق و غبنون بخکارشی نو چاچی نیک عمل کڑے جنت تبزی چاچی بد عمل کڑے جو جہنم تبزی داغی تذکیرہ وا وزدل تکی دا اللہ رب العزت دا اختیارات تذکیرہ کئی چی اللہ رب العزت اختیار من ذات تے سچی کئی نو اللہ کئی چاہتا مصیبت نشی رسے دے دا اللہ دا حکم نہ بغیر خیر کا رسی کا شر رسی دا اللہ رب العزت پا حکم ماندے دا پا ایزن ماندی رسی تاسو لپکار سے دی ایمان اطاعت دا اللہ اطاعت دا رسول مسئلہ دا توحید مانی دا سننا چی دا مسئلہ دا توحید دا پیغمبر دا سنت پا مقابلہ کے استاسو خزی راشی استاسو اولاد راشی نور خلق راشی ناغب تاسو دا اللہ نا اڑی دا اللہ دا رسول نا بیو اڑی نو دا سی نا چی تاسو دا غی سر ملگرتیاو کئی دا غی خبر او منائی نا بلکہ داستاسو دا اللہ پا مقابلہ کے دشمنان دی اللہ ستاسو سر دوستی کئی او دا سیزونا دا تاسو سر دشمنی کئی ولی سبب دی پکار نرازی نن چی ولا تسکے نو آغا سوکا چی آغا دا اللہ دا حکم دا پیغمبر دا طریقی مطابقی دغستاسو خزی دی بی بیانی دی اولاد دے دی بتاسو دا قرآن نمانا کئی او نسانتے ساتی گو ریخا دا اللہ دا اللہ دا رسول با مقابلہ کی چتا دی وانخلی کدی واغستو جو گلے تبابیو کی ورپسی تذکرہ ہم کئی ستاسو معلومہ استاسو اولاد تاسوبان امتحان دے دا سبب دا تکلیف دے سبب دا مصیبت دے نو دا اللہ نا یرا کوئی تقوی اختیار ہوئی اور پسی دا اللہ پلار کے خرچ کوئی نو خرچ یو دا دے چی اللہ لقرز ور کئی اللہ بدل داغی بدل در کئی بخانہ بکئی دو چن بے دت واپس کئی
الله شکور دے حلیم دے. بیا مسئلہ د توحید ذکر کی چې الله عالم دے په هر څه باندې. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. نرس هیڅ تکلیف هیڅ چاته نرسی، هیڅ مصیبت نرسی الا باذن الله مگر د الله په اذن، د الله په حکم. سچ کیږي د الله په حکم کیږي. نو تزان د مصیبت هیڅ چاته سم مصیبت نرسی الا باذن الله مگر د الله په حکم. ومن یؤمن بالله یهد قلبه. او څوک چې ایمان لري په الله باندې نو کلکوي الله زړه داغه. یهد قلبه الله کلکوي مضبوطی زړه داغه په ایمان باندې. چا چې عقیده وساتله په الله باندې نو کلکوي الله زړه داغه. یا یهد قلبه والله ورته لار ښیي، د هغه زړه ته داسې یوه لار وښیي چې دی پې کلک شي او مضبوط شي او دی پې ټینګ شي. والله بكل شيء عليم. الله دی په هر شي باندې پوهه. واطیعوا الله واطیعوا رسول. او خلکو تابعداري کوئ د الله او تابعداري کوئ د رسول. ترغیب دی اطاعت د الله ته، اطاعت د رسول ته. خبره پکې و د جهاد کوي نو جهاد به څنګه کوي؟ د الله د حکم نه خلاف شي نو جهاد به نه وي. د پیغمبر د طریقې نه خلاف شي نو جهاد به نه وي. اگر چې خلک ورته د جهاد نوم بږدي نو بیا به جهاد نه وي، هغه به بیا فسادي، هغه به بیا تخریبي. یو سړی وایي تعمیر کوم، تعمیر به نه وي، تخریب به وي. ولې د الله د حکم خلاف دی، د پیغمبر د طریقې خلاف دی. ناول د الله حکم ازده کا، د پیغمبر طریقه ازده کا. نو اطیعوا الله. او خلقو تابعداري کوئ د الله، واطیعوا رسول. او تابعداري کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم. موږ ته حکم دی د الرسول تابعداري وکړئ. تاسو ته چې کوم را لېږلی شی دی، دی وایي ولې عیسی علیه السلام د الله رسول نه دی سو، موسی علیه السلام د الله رسول نه دی سو، دا نور پیغمبران چې څومره تیر شي دا د الله رسولان نه دي، نو زه د هغه تابعداري کوم که نه. الله وایي نه، الرسول تابعداري چې کوې نو د هغه رسول به کوې چې تاسو ته را لېږلی شوی دی. تاسو ته چې را لېږلی شوی دی نو هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه نه مخکې چې کوم راغلی و ټیک د پیغمبرانو خو هغه خپل خپل وخت کې و، خپل وخت کې و. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د هغې هغه ادیان منسوخ شو، خبره خلاصه شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دا خو تورات پاڼې دي، پتې نه لګي څه شوي دي څه نه دي شوي، چا پکې څه کړي. دا چې په چا نازل شوی دی موسی علیه السلام. لو کان موسی حیا، او کچرې موسی علیه السلام ژوندی وی، ژوندی خو نه دی خو کچرې ژوندی وی نو د هغه دپاره بله لار بنوه ما سوا زما د تابعدارۍ نه. لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. موسی علیہ السلام به زما تابعداري کوله که هغه چېرته ژوندی وی، نه بل به څه شي. د هغه مقتدي د هغه امتي به څه کوي، د هغه مقتدي به څه کوي. هغه مقتدي دی، د هغه امتي دی، نو هغه به خامخا چې مشر زما تابعداري کوي، امام زما تابعداري کوي، رسول زما تابعداري کوي، نو دی بل خامخا تابعداري پکار ده. ناطیعوا الله واطیعوا الرسول. او خلقو تابعداري کوئ د الله او تابعداري کوئ د رسول. فإن تولیتم که تاسو شا کړه فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. نو یقینا زموږ په رسول باندې خو صرف رسونه ده، ښکاره رسونه ده. هغه صرف مسله رسوي، اعلان یې وکړو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. او خلقو لا اله الا الله اوائے کامیاب بشي. لا اله الا الله اوائے د دې عقیده سره ورکوزه کوي، دا خبره خپل زړه ته ورکوزه کوي نو کامیاب بشي.
دغه لا اله الا الله وای د دې د لاندې بیا خپل ژوند تېروئ نو کامیاب بشئ. دا نه چې لا اله الا الله په خولې وی او هلته کې نور پکې نه عمل بکې په هغې باندې. فإنما على رسولنا البلاغ المبین، یقین زموږ په رسول باندې خو رسونه د ښکاره. الله لا اله الا هو، دا پیغمبر چې راغلی نو سیوي پیغمبر چې اعلان کو اعلان وکاو نو لا اله الا هو، الله هغه ذات دی چې نشته لایق دی با سوا د هغه نه بل، لایق د عبادت نشتی، نو لایق د نفع او د نقصان نشتی، لایق د آواز کولو نشتی. سړی ته آواز وکړي سړی ته را مدد شو وایي، فریاد رس نشتی، حاجت روا نشتی، مشکل کشا نشتی د الله نه سوا. دا یک یو الله دی، دی حاجت روا دی، دی مشکل کشا دی، دی فریاد رس دی، د خلکو حاجتونه سر کوي. دی لایق دی د دې چې هغه ته د آواز وکړی شي، بل چاته نه. آواز چې کوي نو یا الله یا الله یا الله مدد، یا الله خیر، یا الله خیر. ځینې ته بل چاته وی، بل څوک ته بل د بل چا لمن دی نیولي، نه الله ته آواز کوا، الله بستا حاجت سر کوي. الله لا اله الا هو، الله هغه ذات دی چې نشته لایق دی با سوا د هغه نه بل. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، پکار دی چې په الله باندې توکل دی کوي مؤمنان، ځان دې سپاري مؤمنان په الله باندې. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے مؤمنانو یقینا ستاسو د بیبیانو نه، ټولې بیبیانې نه، ان من ازواجکم، یقینا بعضې د بیبیانو ستاسو نه داسې دي، واولادکم او ستاسو اولاد کې بعضې داسې دي، عدوا لکم چې ستاسو دشمنان دي. فاحذروهم، نو ځان تې ساتئ د دې مینه محبت کې دومره را نشي چې الله د نه هیر شي، د الله رسول د نه هیر شي، الله رسول نه پاتې شي. داسې دومره په مینه محبت کې مزه. خپل اولاد له هغه څه وکړه چې الله ته دې مخروني ښه، خپلو بیبیانو دپاره هم هغه وکړه چې الله ته دې مخروني، د الله رسول ته دې مخروني. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، یقینا ستاسو د بیبیانو نه بعضې، واولادکم ستاسو د اولاد نه بعضې، بعضې بیبیانې چې دي هغه خو تابعداري، بعضې اولاد چې دي هغه تابعداري، هغه د الله د حکم تابعي، نو د پلار حق پیژني، د مور حق پیژني. ښځې بعضې تابعداري د الله د حکم، نو د خاوند حق پیژني، خاوند په مخ کې هغه خبرې نه کوي، خپل آواز نه په زوره کوي. کم سنه چې الله منع کړله، د الله رسول منع کړله، هغه کارونه نه کوي. نو ان من ازواجکم، یقینا ستاسو د بیبیانو نه بعضې، واولادکم او ستاسو د اولاد نه بعضې، عدوا لکم ستاسو دشمنان دي. نو تا به دین ته نه پرېږدي، نو تا به الله ته نه پرېږدي، نو قرآن ته به دې نه پرېږدي، مانځه ته به دې نه پرېږدي. فاحذروهم، نور د دې نه ویرېږئ، د دې د مینه محبت نه ویرېږئ، د دې مینه محبت پرېږدئ، د الله او د الله د رسول مینه واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یؤمنو، کامل مومن والا نه دی. څوک؟ هغه څوک چې هغه زما سره دومره مینه ونه کي د خپل اولاد نه زیاته. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، هغه پوری کامل مومن نشي کېدی ستاسو نه یو تن حتی اکون، تر دې پوری شمس زیات محبوب هغه ته، حتی اکون احب الیه من والده، د پلار نه د مور نه زیات، وولده د خپل اولاد نه زیات، والناس اجمعین او د ټول خلقو نه زیات، د قام قبیلې نه د معاشرې نه زیات ورته محبوب نشم. پته به لګي کمزې کې مقابله چې کله راشي. ښځه وایي نه دا رسم و رواج به کې، الله وایي د الله رسول وایي نه به یې کې. د ښځې خبره په هر چا له پاسئ،
ښځې او مخکې به جواب نشي ورکولی. نو الله وایي دشمنان دي ښه، نو ځان ترې ساتئ. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، او که تاسو معافی کوئ، وتصفحوا او مخ اړوئ، وتغفروا او تاسو بخنه کوئ، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله بخون کے مہربان دے. وَإِن تَعْفُوا، که تاسو معافی کوئ، که تاسو مینه لرئ د هغې سره په زړونو کې، وتصفحوا نو ظاهرا مینه محبت بستایي، لیکن د الله نه وزیات نه. مینه محبت بستایي لیکن په ظاهر کې چې هغه د الله خلاف کوي، د الله د رسول خلاف کوي، نو مخ تې واړوئ، مخ تې واړوه، غم دی خادي ده. که د الله د حکم د پیغمبر طریقې نه خلاف وي، کې زه به پکې نیم، ځان لی کوئ. ولې خو پوهه کا داسې به کوو، داسې به کوو، داسې به کوو، نه پوهېږي وایي کې ځان لی کوه، زه به پکې نیم، ځان ته مخ ته واړوه. ظاهر کې نو اولادي ښځه یي چا دې پرېږدي، پرېښودی کېږي نه، بل چا ته نه پاتې کولی کېږي، ته به خیال ساتې، لیکن ظاهر کې ځان ته خفه کا. هلته کې مخکې تېر شي کله چې یوه ښځه ده تاسو یریږئ د هغې د اعراض نه، نشوزا او اعراضا، د نشوز نه او د اعراض نه تاسو یره کوئ، د هغې د بد خویۍ نه تاسو یره کوئ. نو چلو کوئ اول وتفعظوهن، نوازو نصیحت ورته وکئ. نو دویمه خبر دا فهجروهن فی المضاجع، په بسترو کې ته جدا والی وکئ، تا نه کور ته پرېږدي، تا اول کې هغه خبرې ورانه ورسره وکړه که نو سوی بسترو کې ورسره ورانه وکړه، جدا والی اختیار کړي. او بیا دغه هم نه کېږي، نو بیا درېیمه خبره دا ده چې وضربوهن، ویې وهئ. وهل هغه شریعت ویلي څنګه هغه شانتي کوي، مخکې تېر شي. نو فإن أطعن لكم، که ستاسو خبره ومننه، فلا تبغوا علیهن سبیلا، نو په هغې باندې بیا بله لار مه لټوئ، بله لار مه لټوه د جداوالي. کله چې د دین نه هغه خلاف روانه ده، مونځ نه کوي، دینداري پکې نشتی، ته یې مونځ کوه، مونځ نه کوي، د الله حکم دی، پیغمبر طریقه ده، نه اختیاروي. نو اولې پوه کا، بیا تې لګوټې مخ تې واړوه، ورپسې ووهه، ورپسې نه کېږي. دین ته نه راځي، شریعت ته نه راځي، نو بیا بله لار څه ده؟ جدایي ده. نو ځه ته په خپله لار ځه چې ته نه کېږې، جو ته داسې ځه او زه به داسې ځم. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، که تاسو معافی کوئ او مخ اړوئ، وتغفروا او بخنه کوئ، نو یو خدا دی چې واستغفروا، بخنه طلب کوئ د الله نه، د الله نه بخنه غواړئ، نو ځان لم غواړه، نو هغې لم غواړه، هغې دپاره هم بخنه طلب کوه. ولې فإن الله غفور رحیم، یقینا الله دی بخونکی مهربان. دویمه دا ده چې ته چې بخنه کې نو دې ته کوه، نو کمی به دې کېږي، کوتاهي به دې کېږي په دنیایي کارونو کې. کله به ډوډۍ تروئ او کله به سوځېدلي او کله به اومئ، دارنګې کله اونګولی، کله به تریوي، کله به یو شانی، کله به بل شانی. او نو تغفرو، بخنه کوه، ښه خیر دی، دا خبرې برداشت کېږي. دنیوي کارونه دي، ډوډۍ یو شان پخ کړله، اونګولی بل شان دی، بل شان دی، د مطابق نه دی، د دې د مرضۍ مطابق نه دی. خیر دی، بخنه کوه. یو ورځ کې ته ونه خورې، تندر خو تا باندې نه غورځېږي، بخنه کوه، وایه خیر دی، دا معاف دی، دا خو خبره نه ده، دا خو دنیا ده، کله به اور زیاتېږي، کله به اور کمیږي، کله به مالګه په ګوتو کې لږه راشي، کله به ډېره راشي، دا خو کېږي، کله خواږه دي او کله غوړ دي او کله څه دي او کله څه دي، دا کېږي. دا نه چلیږي، نو هغه یو دنیوي کار دی، هغه نه چلیږي. دلته کې ښځه ده،
هغه په دروازه کې ولاړه ده. نو سړی وایي نه بس چې دا په دروازه کې ولاړه زما نه ده پکار او نه په دروازه کې چې ولاړه ده د الله او د رسول د سوچ وکړه فکر وکړه د دین اسلام چې کومه دایره ده د هغې نه وتله د هغې کور نه وتله د دین اسلام د کور نه وتله نو بیا یې څنګه پرېږدې نو دغسې کې بیا معافي نه کېږي چې ستا د کور په دروازه کې ولاړه ده ترالی ګوري څه چلو هېڅ چل نو ستا مګې څه کار دی چې داسې خبره وکړه بس پوه شي چې مسله ورانه ده نو بیا دې سې ښځه هغه بیا څوک کور کې نه پرېږدي نو چې دغسې د الله خبره ورته کوي د رسول خبره وکړي زما خپل کار دی غم هغه ښایسته کېږي په جڼا باندې په ویر وینا باندې او خادي ښایسته کېږي په ډنګ ټکور باندې دا خبره کوي چې دا خبره وکړه بس دا زما او ستا نور نه چلېږي ښه د الله حکم یو څه دی ستا خبره بل شان ده نو زه د الله حکم اخلم او ستا دا خبره زه نشم اخیستی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقینا اللہ دے بخونکے مہربان انما اموالکم اولادکم فتنہ یقینا دا امتحان دے خاص تاسو مالونو کیم امتحان دے اولاد کیم امتحان دے اور تاسو مالنا تاسو اولاد دا سبب دا تکلیف دے سبب دا مصیبت دے تاسو مال دا سړي سره مال لے کی دے خوب سره نه ورځي پیسې راوړلې بینک نه پیسې راوړلې پیسې وسره دي خوب ولا نه ورځي سودي کور کې چتا زر 2000 روپۍ زیاتې شي دي ول خوب ولا نه ورځي دې غل را باندې راشي او دا آیو تنو پټکې به وو نو آئین ته ولاړو لګیا دی وی جو بیا وران کی چې وی بیا وران کی نه خنه ده بیا وران بیا شروع کی بیا وی بیا چې وګت پټکې ده وران ده کی نا بل وی الکه گزارې کی واسطه خبر اخلاص ده هغه وی دستار ندارم غم هیچ ندارم وچه پټکې نشته نو اس غم نشته غم پیچ ندارم نو د تاوال او غم هم را سره نشته تاوی نو څنګه تاوی خلک خبره کی مولا دو پیازو پټکې به والا وران پټکې به والو نور خلکو هغه روغ پټکی والی خولي بادشاہ ته لکه ستاسو پټکې وران دي نور خلک خولي والی هغه وی دوله خزو والی او د انور چې ما په خپل والله یا خپل پټکې سره راکوز کو ویسے دوباره وهم دی راکوز کی بیا دې دقه شانتی وایي او په دې دا لګي خزول والی خلک غلی انما اموالکم اولادکم فتنه یقینا مال نستاسو اولاد تاسو امتحان دے تاسو باندې دا سبب د تکلیف دے تکلیف سبب جوړیږي مال سبب د تکلیف دے گٹے نو په تکلیف به گٹے نو چې بیا ساتي نو په تکلیف به ساتي سړی بیا خوب نو ورځي صاحب بلا روان دی جزالم پزړه کې ګیدړ ناشته ښا ولې مال وسره پیسې وسره دي او غریب سړی دی هیڅ وسره نشتی نو لږ ته ګټه وکړه خخته وکړه هغه ځان ته کې خدا فوټپات باندې پریوت ود شو ابل مالدار چې دی هغه کړو دی کې دي شي ود کې دي شي سر اول دغه ځان بهر وته شل نوکران وته ولاړ دي انما اموالکم اولادکم فتنه مال نستاسو دا سبب د امتحان دی دا سبب د تکلیف دی تاسو دانګي اولادوم دین اولاد سبب د فتنې دی سبب د امتحان دی والله عنده اجر عظیم د الله سره دی اجر لوی فتقوا الله ان الله نو یریږي مستطاعتم سمره چې تاسو وسرسي مطلب کوشش وکې سمره چې کارونه دینو کوا قتال فی سبیل الله دې نو قتال استاد وس مطابق دې نو مال لګولې شي نو مال لګوا که جان لګولې شي نو جان لګوا فتمستطعتم واسمعوا واوريواتي او تابعداري کوي وانفقوا او خرج کوي خير لانفسکم دا غور استاسو نفس د پاره مې یو قشح نفسي او سوچ بچو ساتل شو د نفس د هرسنا
فاولئک هم المفلحون، دا کسان دی کامیابی مندون کی. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، که تاسو قرض ورکوئ الله تعالی قرض خیسته، یضاعفه لکم، نا الله زیاد کی تاسو د پاره، ویغفر لکم، بخنه بو کی تاسو ته، والله شکور حلیم، الله دے قدردان بردبار صبرناک ذات تے. اللہ قدردان دے خواہ معمولی عمل یو سڑے کئی اللہ وی دا نه ضایع کوم ها پلار روان دے غنا پرتا دا یو گټې پرتا دا دسه پرتا دا سو پخپکی دی ال دی اډو کې پروت ته سبل شی پروت ته هغه دلار نه لیر کو الله په ثوابونه ور کوي اجرونه ور کوي گناهونه معاف کوي درجه په اوچتای. اگر دا ودم وړ کې شاو چی بده ما لس نه کوي الله قدردان دی ها. سمر عمل چی کے نیک عمل کے خا عمل کے اللہ قدر کئی. کجور نیمه کجور دا غدی ورکڑا اللہ دا غی ثواب زیادتی 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 دومره زیاد کی دا وحد دغرن زیاد ثواب اللہ ورکی جسڑی دا اخلاص پانی کڑی. واللہ شکور اللہ قدردان دے حلیم بردبار دے صبرناک دے عالم الغیب و شہادہ اللہ پوہ دے پا غیبانی پا کاربانی العزیز غالب دے الحکیم حکمت والا دے. سورت ممتاز دے پا یونم دا قیامت بانی چی تغابون و توئی دانگی سورت ممتاز دے پا دے بانی چی ستاسو مال و ستاسو اولاد دا امتحان دے فتنہ دا. ما اصاب من مصیبت نرسی حصہ مصیبت ہی چاہتا مصیبت اللہ بیدن اللہ مگر اللہ پہ حکم. ومن یؤمن باللہ یسوچی مانی پوا واطیع اللہ واطیع رسول و تابداری کوئی دا اللہ و تابداری کوئی دا رسول فإن تولیتم کتا شاگرد فإنما علی رسولنا البلاغ المبین یقناً زونگ پر رسول بانی خسر رسوان دخکارا. اللہ لا الہ الا ہوا اللہ غزات جنشت علیق عباد سوا دا غنبل وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون پکاری توکل دی گئی پا اللہ بانی مومنان زان دیس پاری پا اللہ بانی مومنان. یا ایو الذین آمنوا اے مومنان ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم یقینا ستاسو نبی بیاننا ستاسو دا اولاد نا دشمنان دی ستاسو فاحذروهم نزانت ساتئی وَإِن تَعْفُوا كَتَاسُ مَا فِيكُوا وَتَصْفَحُوا او مخ اڑوئی وتغفروا بخنکوئی فإن اللہ غفور الرحیم یقین اللہ دے بخون کے مہربان. انما اموالکم اولادکم فتنہ یقین مالنا ستاسو اولاد ستاسو امتحان دے تاسو بانی سبب دے تکلیف دے سبب دے مصیبت دے واللہ عندہو اجر عظیم دے اللہ سر دے اجر لوئی. فاتقوا اللہ دا اللہ نو یرگے مستطاعتم سمجھ تاسو وس کی سمجھ طاقت لرئی تاسو سمجھ کوشش کوئی تاسو وسما واورئی واطیعوا تابعداری کوئی وانفقوا خیر لانفسکم خرچ کوئی دا غور دا ستاسو دا نفسون دا پارا خرچ کوئی نو مال ورکی دا ستاسو نفسون دا پارا خدا ومن یوق شح نفسی ومن یوق شح نفسی سوچ بچو ساتھ لیشو دا نفس ہی رسنا فولائکم المفلحون دا کسان دی کامیابی مندن کی. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا اللہ قدردان دے حلیم حلم والدے عالم الغیب و شہادہ اللہ پو دے پغیبانی پخکاربانی العزیز غالب دے الحکیم حکمت والا دے. اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت بنا عمل توفیق رحمہ.